کولو شو دا 4.5 کاله پس چې کوم دی نو دا پرواز کولو شو او دا د عمران خان صاحب چې حکومت و دا په هغې کې بند شو او اربو روپۍ نقصان چې کوم دی نو پاکستانی خزانې ته دا شو. نن شهباز شریف چې کوم دی نو په دې ډېره خوشحالۍ څرګندونه کړې ده واقعي چې یورپ ته چې کوم دی نو دا پرواز اوس کولو شو او دا د خوشحالۍ خبر هم دی. نو داسې نور ډېر زیات خبرونه دي د وخت کمی په وجه باندې چې کوم دی نو هغه پروګرامونه دغه نه شو ځکه چې په ډي پي او 400 باندې ډېر باس کېده نو موږ وی چې هغه لاړ شو. په 13 جنوري باندې چې کوم دی نو بیا د خطرې غنټې ده عمران خان دپاره چې 190 پونډ فیصله 13 جنوري ده ګورو چې څه کېږي. خو زیاتره د هغوی د پارټۍ خلک وایي چې دې کې 14 سال قید دی خو دغه 13 جنوري دغه فیصله چې کومه ده نو دغه ډېره زیاته اهمه ده. دغه شانتې کومه انتشاري ټوله چې کومه ده منیب فاروق وایي نو هغوی وایي چې یاره پاکستان تحریک انصاف انتشاري ټوله ده نو په پنجاب کې یو ګروپ جوړ شوی دی او د هغې مریم نواز چې کومه ده مشري کوي او یو شمېر د پی ټي آی سرکرده خلکه چې کوم دی نو د هغې مرسته کړې ده. خو دې وخت کې پی ټي آی کې ډېر زیات ګروپونه جوړ شوي په پنجاب کې 2 ګروپه دي په پښتونخوا کې داسې 3 ګروپه چلیږي داسې په سعود کې په سند کې نو هر ځای کې چې کوم دی نو دغه ګروپونه روان دي او همدغه وجه ده چې دې ته یو سیاسي مارکیټ وایي دې ډلې ته یو سیاسي مارکیټ وایي او د دې مارکیټ چې کومه سودا پکې خرڅېږي نو د هغې مشر چې کوم دی نو هغه بانی پی ټي آی دی او هر رنګه خلکه پکې راځي او خپل سوچونه او سیکرټري جنرال یې د هغې نه الله تعالی اعلان کړي چې دا زموږ د پارټۍ نه دي 4 کاله مخکې راغلی دی او دلې دونه غټه عقده ورکړې ده شیرافضل مروت وایي او خپلو کې چې کوم دی نو دې وخت کې اوس نښتي دي او په پي کې چې کوم ګروپونه دي نو هغه ګروپونه چې کوم دی نو هغه خو خپلو کې اړم دي. نو دغه خبرې مخې ته راځي او ستاسو د وړاندې دي. ما یې زه به نن په شوګر میل پیپر میل باندې خبره کوم.